یو سړی هغه ته چا د خیرات یا د واده ماده دعوت ورکړی وي او دغه سړی ځان سره یو بل ملګری روان کړي چې هلکه راځه د پلانکي خیرات دی یا د پلانکي واده دی ځو. نو دا دویم ملګری چې کوم بغیر څه روانېږي د ده دپاره حکم څه دی؟ ګوره جي کله کله داسې وي چې یو سړی چاله د خیرات یا د واده چې کوم دی هغه دعوت ورکوي که نه نو ورته دا هم ووایي هلکه خپلو ملګرو ته هم ووایه رشته دارو ته هم ووایه. کله کله داسې وي نو که په دغسې اعتبار باندې چې ده ته ویلي شوي وي چې هلکه خپلو ملګرو ته هم ووایه در سره او ده بیا ځان سره یو ملګری روان کړه دا هلکه ما ته وینا شوې ده د پلانکي واده دی یا خیرات دی او دی راته ویلي چې ملګرو ته هم ووایه. نو که ده دا ملګری اوس ځان سره بوتلی نو بیا خیر دی، دا جایز ده. صرف وینا ده ته شوې ده د ځای به ته به خیرات له راځي یا واده له راځي د ځان سره د ملګرتیا په طور باندې بل ملګری هم بوته. بل ملګری خو بې سطحه تللی دی که نه ده ته خو سطحه نه دی شوې. نو چې کله دی ورننوته او ده روټۍ وخوړه واپس راووته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې غل ورننوته او ډاکو راووته. غل ورننوته ډاکو راووته. کوم سړی چې بې سطحه د چا خیرات را د چا واده له ورشي او خوراک وکړي وروځي وي دی غل ورننوته او ډاکو راووته. نو د دې څیزونو له خیاله ساتئ. کله کله داسې وي چې سړي دومره انتظام نه وي کړی د یو 50 کسانو انتظام هغه په خپل حساب کړي او چې تم ځان سره ملګری بوځي هغه هم ځان سره ملګري بوځي هغه هم ځان سره ملګري بوځي نو هسې به پرې اخوا دېخوا شي بیا. نو دې وجې نه شریعت د دې څیز ډېر سخت منع کړی ده.